د کې پی کې نوی وزیر اعلی سہیل افریدی پرون د کابینه اجلاس راغوسته دی چې په دغه اجلاس کې سہیل افریدی ډیر زبردست اعلانات کړي دي د صوبې د لپاره کم اقدامات شوي دي سہیل افریدی کم خبرې کړي دي پاغه ډیټیل سره خبره کو خو بل طرف ته اپوزیشن هم ډیر غټ سټیپس ایشتلي دي چې پاغه هم ډیټیل سره خبره کو د 27وی آئینی ترمیم حواله سره چې اپوزیشن کم سټیپس ایشتلي دي نو یقینا 27وی آئینی ترمیم خلاف ته اپوزیشن ټول پاغه هم ډیټیل سره خبره کو نو ویډیو خپل هم مکمل ګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ ټول نړمنه د سہیل افریدی په اقداماتو باندې خبره کو چې د کې پی کې لپاره هغه کم زبردست اعلانات کړي دي هغه کې ټول نړمنه سہیل افریدی دا فیصله کړی دا د قانون حواله سره کم قانون چې په 2011 کې جوړ شوی وو په 2011 کې یو قانون جوړ شوی چې کله سیول حکومت ته د سکیورټي فورسز ضرورت وي نو هغه به سکیورټي فورسز راغوستي شي د خپل نیډ مطابق د خپل ضرورت مطابق نو اوس کابینه نه اجازه تغشتل چې دا قانون مون ختمو یعنی سکیورټي فورسز سیول حکومت داسې په اسانه باندې نشي راغوسته څنګه چې 2011 قانون مطابق نو سہیل افریدی د کابینه نه اجازه واغشتو چې دا قانون مونږه ختمو جی بل سہیل افریدی دا فیصله کړ چې 9 مې واقعیت کې کم تور پورشه وو نو پاغه باندې با جوډیشل انکوایری د لپاره یو کابینه جوړیږي چې باقاعده کابینه نه منزوري اغشتل ده چې پاغه د جوډیشل انکوایری وشي چونکه دینه مخ کې کم د کې پی کې وزیر اعلی ګنداپور سے باهم دا خبره بار کوله چې د 9 مې واقعیت باندې د جوډیشل انکوایری وشو دا خبره سہیل افریدی یا ګنداپور نه بلکې دا عمران خان هم بار کوي چې 9 مې واقعیت باندې د جوډیشل انکوایری وشي سی سی ټي وي فوټیج درا پیدا کړل شي هغه د قتل شي چې کم سړی پکې ملوث ته نو غل د سخت نه سخت سزا ورکړل شي نو اوس سہیل افریدی هم د کابینه نه منځوري واغشته چې د 9 مې واقعیت باندې د جوډیشل انکوایری وشي جی بل د کې پی کې عوامو د لپاره سہیل افریدی دا فیصله کړی دا چې په کې پی کې څومره هم سرکاري ډپارټمنټس دي پاره کې بعد سود خاتمه مونږه کوو چې د ټاسک د دې لپاره مزمل اسلم ته دا ټاسک ورکړل دي چې ته بعد سود خاتمه کې څومره هم ډپارټمنټس دي او پاره کې سود سیستم دي نو د دې سود خاتمه به تکي نو مزمل اسلم د کې پی کې عوامو نه د دې حواله سره مشوره هم غوښتل چې کوم سټیپس موږ دا فالو کو چې دا غي په ذریعہ باندې موږ د سود د خادمه ډیر زر تر زر وکړو بل صحت او تعلیم حواله سره ایمرجنسي بنیاد باندې شپږ روپۍ هم مختص شوې دي هیر افریدی ویلي چې په کې پی کې زیات فوکس تاسو په صحت او تعلیم باندې ورکړي نو ته ایمرجنسي په بنیاد باندې د صحت او تعلیم د پاره چې ارب روپۍ چې کم دیغه هم صحت او تعلیم ته مختص کړي دي بل طرف ته اپوزیشن هم سم مضبوط فیصله کړي دي څه اهم سټیپس اغشت دي اپوزیشن ویلي دي چې 27وی آئینی ترمیم مونږه خلاف یو او داغه حواله سره مونږ داغه خلاف د پیر پرواز باندې با ټول ارکان اسمبلی د پارلیمنت نه تر سپریم کورټ پورې مارچ کوجی پارلیمنت او سپریم کورټ نه با څومره هم ارکان اسمبلی د پارلیمنت نه سپریم کورټ پورې با پیدل واک کوي احتجاجن بل پنجاب اسمبلی ته ویلي دي چې تاسو هم پنجاب اسمبلی نه لاهور های کورټ پورې مارچ کوي او یو قرارداد بعد پکې د کې پی کې په اسمبلی کې منزوريږي چې د آئینی د 27وی آئینی ترمیم خلاف په دا قرارداد منزوريږي د کې پی کې په اسمبلی کې او د جمعې پرواز باندې با یوم سیاح هم مناوي د دې وجه باندې چې 27وی آئینی ترمیم په ملک کې مسلط شو نو د هغه خلاف په د جمعې پرواز یوم سیاح هم مناوي جی نو دا په دې ویډیو کې مکمل اپډیټ سو د دې حواله سره د تاسو سب پوینټ اف ویو دی په قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ